برکات خو ډېر زیات ظلم شوی دی. یو بل زلمي چې نوم یې نعمان دی، چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړی. که د دې خبرو نه ځان خبرول غواړې، زموږ د چینل مخه ته سبسکرایب کړه او ټلویزیون سره خامخا وښیه. د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. ملګرو، دا واقعه ضلع چهارسده کې مخې ته راغلی دی. یو نعمان نومې زلمي چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړی. دغه خلک یتیم او په پلار یې مړ و. چا د دې یتیمۍ ته خو ونه کتلو، بې دردۍ سره یې قتل کړو. نعمان چا ولې قتل کړو، اوس پورې د دې پورې ثبوت لا مخې ته نه دی راغلی. پولیسو پرې پوره تشویش شروع کړی دی چې هغه قاتلان ګرفتار شي چې کوم قاتلان چې نعمان بچی ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. دې خلک په شپږم کې خپل تعلیم پرېښودی و. د درې خویندې او یو ورکوټی ورور او د هغوی ذمهواري په خپل سر اخیستې وه. د خپله هغه حلاله مزدوري کوله او د هغه په پیسې به یې مور ته ورکولې. هغه به پرې خپلې خویندې او وروڼه ساتل. د ده پلار څه موده مخکې مړ شوی. دوی ډېر زیات غریبانان، خو چا د دوی غریبۍ ته هم ونه کتل او نعمان بچی ترېنه قتل کړو. نعمان پېښور کې نیاکه راتلی او د هغه ځای نه چې واپسۍ کې راتلو خانپور بیکرۍ سره چا ډېر بې دردۍ سره قتل کړی. ملګرو چې په هغه ځای کې چې کومې سی ټي وي فوټیج لګېدلو، هغې خو هم کار نه کولو، ځکه چې پاکستان کې دوکې شروع دي. هغوی خپل احتیاط دپاره لګولې وي، هغې ریکارډینګ نه کولو. ملګرو، پولیسو اوسه پورې ثبوتونه خو نه دي راغونډ کړي. پولیسو اوسه پورې خپل کار نه دی شروع کړی. که پولیسو چېرې کار شروع کړی وي، نن به نعمان بچي ته انصاف میلاو شوی. که دا ویډیو مو خوښوي، زموږ د چینل مخه ته سبسکرایب کړئ او ټلویزیون ته خامخا وګورئ. والسلام.